اوس دا خبره په فیسبوک باندې ډېره ټرینډ کې ده چې جی امیر المؤمنین عمران خان صاحب جناب عمران خان صاحب جنازه کړې ده جی او په جنازه کې 3 کارونه کړي دي. یو دا چې سره د بوټانو یې کړې ده، بله دا غیبانه جنازه یې کړې ده، او بله خبره په جنازه کې لاسونه اوچتول. دا خبره فیسبوک باندې وایرل ده، تاسو ته پته ده ټولو ته پته ده که نه؟ او یو ما ته اوس د شپې په خلکو دومره سخته ده قسم دی، د شپې اوس 12 بجې د کتاب ته ناست وم او مطالعه مې کوله سهار د جمعې نن جمعې دپاره. اوس چې مې وکتل اوس مسافر د 6 کسانو په یو ځای باندې رنګ کړی، د 6 کسانو سوجره کې ناست دي. یو کس استاد جي تپوس کوم جي ما لکه کتاب ته ناست یم او ناوخته مې ظالمانو خوب نه دي. استاد جي ډېره اهمه مسله ده، ما سچن بشیر مړی بشیر استاد جي دا جنازه په بوټانو کې کیږي. نو ما وی مسله مې ورته وویل تاسو ته یې ویم چې کیږي که نه، ووایم درته مسلې زده کوئ بوټانو کې دغه کیږي که نه، ووایم مسله څوک چې وایي ووایي لاس اوچت کړه. ټایم مختصر دی. 3 خبرې بوټانو کې خلک جنازه کوي، په جنازه کې تکبیرونو سره لاسونه اوچتول شته که نه، او غیبانه جنازه شته که نه، ستاسو اشکال به هم ختم شي. د ټولو نه مخکې په بوټانو کې یا په چپړو کې چې جنازه کوي نو کیږي ښه څه کیږي خو چې دواړه طرف یې پاکي لاندې او باندې، او که لاندې طرف یې څښاو نو بیا خپې ته وباسو د پاسه پې خپې کېده نو بیا هم جنازه کیږي ښه. یو مسله خو د عمران خان حل شوه، یو مسله حل شوه. 2 نمبر په جنازه کې لاسونه تکبیرونو کې اوچتول، نو دا اوچتول دې سره مونږ څه فاسدېږي نه، مونږ معنی جنازه سره نه فاسدي لیکن خلاف اولادي. دا مسله المصنف لابن ابي شيبه، المصنف لعبدالرزاق، بل کتاب دی البحر الرائق ورته وایي، دا زموږ د فقهاو کتابونه دي. د 3 کتابونو ذکر کړي چې په دې سره مونږ نه فاسدېږي لیکن خلاف اولادي. 2مه مسله هم حل شوه. اوس 3مه مسله چې غایبانه جنازه کیږي که نه، او دې خبرې ته توجه شي. بیا به هر سړی جي جنازې له به لاړ نه شي او کور کې به جي جنازې ته پیر صاحب ولاړي. یاره جي ما خو جي ستاسو جنازه د مور کړې وه، یاره جي ما د فواد د مور جنازه په مکه کې کړې وه، غیبانه مې جي کړې وه. نو هغه بیا ګیله نه راځي. مسله باندې پوه شوې ده ما محترمو. نو اوس توجه شي، غیبانه جنازه نبی علیه صلات وسلام مبارک د نجاشي باچا کړې وه. ګورئ ښه د 2 امامانو په نسبت باندې امام احمد بن حنبل او امام شافعي رحمت الله علیه د دې په نسبت باندې غیبانه جنازه کیږي، جایز ده ښه. او دلیل په څه وی نبی رسول الله والسلام مبارک د نجاشي باچا غیبانه جنازه کړې وه، او دا حدیث ته صلوا علی اخیکم نجاشي، نبی رسول الله صحابو ته راجمع شه په نجاشي باچا باندې جنازه کو. او زمون امام صاحب سوي توجه شي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې جنازه غیبانه نه کیږي بالکل ښه. ولې نه کیږي؟ امام صاحب ولې د دې حدیث جواب ورکوي، وایي که غیبانه جنازه کېده په مکه او په مدینه منوره کې د دنیا صحابه کرام شهیدان شوي دي چې نبی علیه السلام پرې جنازه نه ده کړې، پکار چې په هغې غیبانه جنازه کړې وه. اوس ته دغه نجاشي باچا والا نو علما کرام فرمایي په روایاتو کې راځي. ما دا واقع مخکې یو پروګرام کې کړی انشاءالله په دې میډیا باندې به د دې بیان نه پس تاسو ته راشي چې نجاشي باچا باندې نبي علیه السلام څنګه دغه کړې وه، څنګه جنازه کړې وه. نبي علیه السلام مبارک علما کرام فرمایي روایاتو کې راځي چې الله په اسمانونو کې هغه جنازه ورته ښکاره کړه. صحابه کرام فرمایي موږ د نجاشي باچا جنازه ولیده چې موږ کوله ده، هغه د نبي علیه السلام معجزه وه. ګورئ ښه ورنه د غیبانه جنازه دا نه کېږي. او که کېده ګوره د ابوبکر خلفای راشدینو کې یو صحابي هم دا نشته چې هغه غیبانه جنازه کړي ښه. د امام صاحب په نسبت باندې مطلقا ناجایزه د جنازه نه کېږي ښه غیبانه، کنې بیا به هر سړی کور کې جنازې کوي. خوښ هم ده 2 مسلو کې عمران خان ټیک وخته، یو کې خراب. بیا تاسو په خپلو کې تبصرې کوئ، ځکه دې کې خو زموږ مقتدیانو کې هر مکتبه فکر والا هر نظر والا خلک دي، دې کې به جماعت اسلامي والا پی ټي آی والا هر قسم. نو که زه د یو طرفداري وکړم بیا به خلک ما پسې مرنډه کوي، یاره جي پلان کې خو جي مولوي صاحب خو جي پی ټي آی والا وخته، بیا دا چل کوي یاره جي مولوي صاحب خو جماعت اسلامي والا وخته. نو زه ګوره یو پاټی سره نه سلام